سوات سیدو شریف کې د پیرامډکس پر لسونو اهلکارو خپلو مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی باقاعده د سرکاري کالجونو او ادارو څخه سند اغسته او په هسپتالونو کې ولس ته علاج ورکوي، بیا په شخصي توګه په دوی پابندیانې ولې لګي. د پیرامډکس مشران وویل چې د حکومت لخوا دغه د بې انصافۍ فیصلې هرګز قبول نه دي. ICC والا راځي او هغه زمونږه په کوالیفاید پیرامډکس باندې چاپی لګي او په لکاو جرمانې په لګي. تاسو ټول د بدل چې زمونږ د کسان چې ستونه دي دا د 100 کلونه په دې پرایویټ ځایونو کې په خپل سیټ اپ کې عوام تاسو نه سہولت ورکړي. که په هسپتال کې وګوري ټول کار چې هغه زمونږ د پیرامډکس او نرسنګ والا کوي، نو که دوی موږ ته بهر پرایویټ دا کلینیک نه الاؤډ کوي، نو زمونږ د دومره سټوډنټان چې فارغ شو نو دوی به څه کوي؟ دوی به په کوم ځای کې ګرځي؟ مظاهرچیانو سیدو شریف ګراسي ګراوند کې د حکومت په ضد نارې ولګولې او 100 غنټې په هسپتالونو کې کار کولو څخه بایکاټ کړی و. په هسپتالونو کې دی کوالیفاید دی، خو چې د هسپتال نه بهر ته دی روزونه دی غیر کوالیفاید دی. نو موږ دا تپوس د خپل خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه دا تپوس کوو یا موږ د دې خپل حلقې د MP نه تپوس کوو چې تر اوسه پورې تاسو له علاجونه چا کړي دي. احتجاج کوونکي وایي که چېرې دوی غوښتنې پوره نه کړای شوې نو دوی به نور هم سخت احتجاج شروع کړي چې پکې به په هسپتالونو کې کاربندیز او بوک هړتالي کیمپ شامل وي. د کیمرامین مهر لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق ډي وي، سوات.